الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دا سورة ابراہیم 31واں آیات مخی دا مشرکینو بیانو، مشرکینو تا خطابو. دی آیات کریمہ کی ایمان والو تا خطاب دا. دا قرآن کریم دا عادت چی دا وعد مانا دمکی نفس قرآن بشارت بیانوی. بشارت مانا خوشخبری، او دا بشارت خوشخبری نا رستا وعید دمکی بیانوی. محکی دا مشرکانو بیانو او اغیت دا خدای دمکی و چی جہنم یصلونها فبئس القرار. اس دی آیات کریمہ کی ایمان والو سر خطاب دا. فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی چی محبوبہ قل اوائے محبوبہ لعبادیہ. دایا عربی جب کی متکلم لفار رازی. عباد مانا بندگان، او دلتا یا علاور سراوڑیت عبادیہ زما بندگا. خدای ځان ته نسبت کړی ده. دام د ایمان والو لپاره د فخر او د سعادت خبره ده چې خدای د دې نسبت ځان ته وکړو. قل اوایه محبوبه لعبادیه زما خاص بندگانو ته. اوس د الله خاص بندگان څوک دي؟ الذين آمنوا، چاچی ایمان راوڑائی ده. اس دریم فارکی آیات کرسی نرست بی آیات تاسو اگوری.
ال تعالی فرمای چې الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا الله ویزد ایمان والو دوست یم هر ایماندار تا ما د دوست لاس ورکړی دی کچرته ته قسم اخوری چې والله بالله ثم تالله الله زما دوست تا باندې قسم نه اوري ځکه قرآن کې الله وایي زه ستا دوست یم ته مؤمن یې زه ستا دوست یم الله ولي الذين آمنوا الله وایي زه د ایمان والو دوست یم يخرجوهم من الظلمات إلى النور دا ایمان والا ما د کفر شردت يرونا رانا تا ایمان طرف ترا وستلی دی را استلی می دی دا هم د خوش خبری خبره ده چې ګوره خدای مونتوائی الله ولی الذین آمنوا الله مونتوائی زستاسو دوست اوس که یو مالدار یو خان یو سیر دا اوائی چې زه ستا دوست یم چاته ته چې مالدار دا ووایي هغه په دې خپلو جامو کې نه ځایېږي او وایي جي تا ته فتح لګي که نه زه دومره لوی سړی شومه خان صاحب سیټ صاحب ما ته ویل وای زه ستا دوست یم ته زما خاص بنده یې بس چې خان سیټ درته ویل چې زه ستا دوست یم ته زما خاص بنده یې د خان اجره کې خو به ته څه په کرسۍ نه یې ناست جاړو به وهې د خان میخې به ساتې د خان بوټان به ور پالش کوې د خان خصیتینې به ور پاکوې چې ګرمي ډېره شي خان ته به په خصیتینو کې یخ پوډر هم ور اچوي اوس خدای چې وایي ته زما دوست یې نو خدای خو دې جنت ته بوځي ګوره قل جناب رسول الله تعالی فرمای او یا محبوبا لعبادی الذین آمنوا زما خاص بندگانو ته اوایا څه ورته اوایا یقیم الصلاة دا ورته وایا چې دوی دې منځونه قائموي سره د ټولو ارکانو واجباتو آدابو سننو منځ دې قائموي نمبر 2 وينفقوا او خرچ دې کړي مما رزقناهم لکھن دی څه د هغه مال نه چې ما دوی ته ورکړی دی آیات کریمه عام ده زکات ته هم شامل ده نفلی صدقاتو ته هم شامل ده زکاتونه دیم ادا کوي نفلی صدقې دیم ورکوي سره په پټه سره چې موقع داسې وي چې په پټه چاته ورکول مناسب وي
ریاکاری خطروي یا چاته چې ته ورکوي هغه شرمیږي د خلکو نه داسې په پټې ورک او چې موقع داسې وي چې نور خلک هم مالداران وي هغوی ته ترغیب سبب جوړیږي چې که زه دې غریب سره تعاون وکړم دا نورو ته به هم ترغیب شي خفیه طور هغه به وایي چې مونږ خو د ده نه مالداران یو نو مونږ ولې تعاون ورسره کړو بیا په ښکاره ورکړه سوره بقره کې آیات چې الذين ينفقون اموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آغا خلق علاوه آغا خوش قسمت خلق دي ينفقون اموالهم چې دوی خپل مال خرج کوي کنه زما د محبت لپاره زما د رضا لپاره ما سری عشق ده ما سری محبت ده الخلق عیال الله دا د خدای بندگان په خدای داسي ګران داسي ورته خوښ دي لکه فلار ته چې خپل بچي خوښ وي اولاد ورته خوښ بلکې خدای د مور فلار نه 70 چن زیات په هر بنده مهربان او چې د خدای د یو غریب بنده سره ته تعاون وکړې خدای درنه خوشاله کی دا ستا خدای سره عشق شو د عشق ثبوت دی ورکو رحمان بابا فرمای چې د یار په مینا سر مال شندمه چې د یار په مینا سر مال شندمه خلق واورزا هغا عبد الرحمن يم چې د یار په مینا سر مال شندمه خلق واورزا عبد الرحمن يم مولانا روم فرمائی چې ترک جانو ترک مالو ترک سر ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزل است مولانا روم فرمائی چې خدای سره ته د عشق د عاشق ثبوت ورکوي نو چې د عشق په اوله سیړۍ ته قدم دی نو ځان به هم قربان کړي مال به هم قربان کړي سر به هم قربان کړي ترک مالو ترک جانو ترک سر در طریق عشق اول منزل است دایا چرا نازل شو چه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
خوش قسمت خلق ایماندار خلق چشپک مال خرچ کوي چا غریب سره تعاون کړي د خیر لارو کې مال لګي ورځ کې هم خرچ کوي په پټه باندې هم خرچ کوي فخکار هم خرچ کوي نه په دې باندې قبر کې يروي نه په میدان حشر کې ور باندې يروي کنه جنت تبز کنه نه به غم جن شي دایا چرا نازل شو حضرت علی فرمای چې ما سره 4 روپۍ وې حضرت علی فرمای چې ما سره نور نه وې 4 روپۍ وې 1 روپۍ راواخسته شپکه چا غریب ته ورک بل روپۍ ورځ کې چا غریب ته ورکړه بلې په پټه ورکړه یو غریب ته بلې په ښکاره ورکړه حضرت علی ویل چې په دې آیات باندې می عمل راشي فرمای وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه زما خاصو بندگانو ته وایي چې دوی دې خرج کړي دغه مال نه چې ما دوی ته ورکړی د لږ غوندې خرج کوي په پټه هم په ښکاره هم من قبل ان مخکې د هغه ورځې نه یأتي یوم مخکې د هغه نه چې رابه شي یو ورځ چې د قیامت ورځ ده لا بیع فیه چې هغه ورځ کې بیا خرید پروخ نشته اخیستل خرڅول نشته تبنی کته محتاج ویني کته ټول میدان حشر کې به وګرځي څوک به یو نیکی نه په مفت کې درکوي خرڅول اخیستل خوشته نه فدیه ورکول شته واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون دا غورزنا او یریږي چې یو نفس بد بل بدل ورکولای نشي کنه نبا سفارش کړای شي نبال تزور چلے دای شي بلکې خرید و فروخت نیکی اخستل یا فمفت کی چا نغستل دا خو بنی دا خو در کنار اس کته دا وایي چې دنیا کې خو فلانه زما دوست ما هغه د دوستی لاس سرور کړی دی اس دنیا کې دای ما توای چې جانان من جان به تو قربان کردم سر به تو قربان کردم مال به تو قربان کردم عاشق معشوقه ته ویل عاشق ورته ویل چې معشوقه تو جان ماستی ته په ما د ګرانه لکه ته زما جان چر باندې ګران جان به تو قربان کردم سر هم به تو قربان کردم معشوقه ته ویل ځان به هم در باندې قربان کم سر به هم در باندې قربان معشوقه ته پته و چې داسې پزمار ده پزونه ولي یو طالب نورو طالبان ته ویل طالبان ناستو مذاق مخی طالبان با منطقیان و مذاقیان با
مذاق یې کوکو یو پکې راپاڅېدی نورو ته ویل ام العجانا یو ورځ داسې وه چې ما 10 ګزه ټیز واچاو. طالبان ورباندې وخندل چې انت کذاب ولعنت الله علی الکاذبین، ته ډېر لوی دروغجن یې، په دروغجنو د خدای لعنت وي. تا چې ټیز 10 ګزه واچاو نو هغه وخت کې تا سره ګز د کم ځای نه و چې تا ناپ کو چې 1 2 3 10. طالب ورته ویل زه دروغجن نه یم، دروغ نه وایم، رښتیا وایم. څنګه ویل رښتیا وایي؟ ټیز خو یو هوا ده، اذا وجد فتلاشا، چې موجوده شوه بس لاړه. پیزا کې سره خوره وره شوه، محسوس بالبصر شی نه ده. څنګه تا ټیز ناپ کو چې 10 ګزه؟ ویل رښتیا وایم، زه منطقي طالب. ویل څنګه؟ ویل زما پټکی چې و پټکی مې 10 ګزه و، 10 ګزه پټکی مې په سر و په لار باندې تیز تلم، هغه پټکی چې و هغه وران شو. چې وران شو په لار روان وم، پټکی مې تاړو، په سر مې پټکی را تاواو، بل طرف ته ټیز مې هم ورسره شو چې دا 10 ګزه پټکی مې په سر باندې داسې وټومبی برابر مې کو ټیز ودرېدی. نو ما د دې پټکي نه اندازه ولګوله چې پټکی مې 10 ګزه ده، 10 ګزه ما تړل شروع کړو چې برابر مې کو ټیز ودرېدی. نو ما اندازه ولګوله چې دا ما 10 ګزه ټیز اچولی. طالبان ویل واقع ته منطقي. نور مې دا و چې عاشق گوزمار و ټیزمار و، معشوقې ته ویل جان به تو قربان کردم، سر به تو قربان کردم جانانی من. معشوقې ته پته وه چې دا خو د بخیل چمړا دو د مړانه دو، بخیل. معشوقې ورته ویل چې د سر او د ځان قربانېدو نوبت خو لا نه راغلی، اوس ته داسې چل وکړه چې سر قربان دې مبارک شه، سر قربان دې مبارک شه، خو بې دولت هم کار نه کېږي میانا. کله به دولت مالا باندې خرچوي کنه. اوس الله وای ستا به دا سوچي چې دنیا کې زما دوست هغه ما ته وای جان به تو قربان کردم، سر به تو قربان کردم، مال به تو قربان کردم. دنیا کې به دا قصه وي خو آخرت کې دا نشته. ولا خلال، ولا خلال، نالته دوستی شته، دوستی هم نشته. محتاج به یو نیکی ته به دې ضرورت وي. الله به درته وایي چې بنده ستا د نیکو اعمالو تله بس په یو نیکي باندې درنې، یوه نیکي چرته راوړه. نیکو اعمالو تله به درنه شي، د بدو دا به سپکه شي، پس ته به جنت ته ځې. لاړ شه وګرځه میدان حشر کې، څوک به یې درکړي. اوس دنیا کې ډېره نږدې رشته هغه د ورورګلوي ده، ډېره نږدې رشته هغه د موروالې ده، د زویوالې ده، ډېره نږدې اقربه رشته هغه د فلاروالې د زویوالې ده، ډېره نږدې رشته انتهایی قربت والا رشته هغه د خاوند او د ښځې ده، او ډېره نږدې رشته هغه د اولاد. اول به په دې خلکو وګرځي چې دا نږدې رشتې دي، دا به هم نیکي نه ورکوي. قرآن فرمایي چې یوم یفر المرء من اخیه
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بس هر یو په خپل غم مبتلای، رور به ضرور نه منډي وهي، ښځه به د خاوند نه منډي وي، خاوند د ښځې نه، پلار د اولاد نه، اولاد د پلار نه، هر یو به په خپل غم باندې مبتلا وي. بز به پای خود، گوسفند به پای خود. علاوه ولا خلال نه بالته دوستی وي، دوست بم په ښه نه درځي، بلکې الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. دوستان بځنې د نور لپاره دشمنان وي، هلته به سره مشتو ګریبان وي. إلا المتقون چې د تقوا په بنیاد یو بل سره تعلق دنیا کې، د دین په بنیاد، د تقوا په بنیاد، د قرآن په بنیاد یو بل سره تعلق په دنیا کې، دا باخرت کې یو د بل سفارش کړي کنه، یو د بل شفاعت بکړي کنه. او زمون تعلق چې دا ناست یو، زمون تعلق په څه ده؟ قرآن باندې ده. قرآن ته مونږ ټول راجمع یو، هلته به مونږ یو د بل سفارش کو. که یو دوزخ ته کشوي انور په پسې ورشي چې خدایا مونږ ټول ګواهي ورکو دا ستا کتاب قرآن ته ناستو کنه، مونږ یو ټول سفارش کو کنه. فرمای قل ويا محبوب لعبادي الذين آمنوا، زماغ خاص بندگانو ته وایا کنه، څورته وایا دا ورته وایا يقيم الصلاة، دیتا وایا چې منځونه دي قائمه وي، منځونه دي نفرې دي، وينفقوا او خرج دکړي مما رزقناهم، سلد اغمال چې ما دیتا ورکړی دا، سر پپټ باندې وعلانیه او بخکار باندې، من قبل ان یأتی یوم، مخکې دغه چې رابشي داسې ورځ، لا بیع فیه چې په هغه ورځ کې نه اخیستل شته، نه خرڅېدل شته، نه د چا نه یو نیکي اخیستی شي، نه څوک در باندې خرڅولی شي، نه څه فدیه ورکولی شي، ولا خلال، نه دوستي شته کنه، دوستي هم نشته. رحمان بابا یو دو اشعار ویلي دي، داسې قیمتي اشعار دي چې د سرو زرو په اوبو یې ولیکي لا به ورباندې کمې. فرمای چې له هغه سره به څه فکر د یار وې، له هغه سره به څه فکر د یار وې، چې یاران یې په هر لور هزار هزار وې. یار یار هر څوک وایي په دنیا کې، یار یار هر څوک وایي په دنیا کې، زبا پس لمرګ وایم چې یار یار شي. یار یار هر څوک وایي په دنیا کې، زبا پس لمرګ وایم چې یار یار شي. پس لمرګ بار سر در نه پردي شي، نیک عمل به په قبر کې ستا یار وي، میدان حشر کې به ستا یار وي، جنت کې به ستا یار وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.